عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال بين النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبن النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر 6 أو 5 أو 4 فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل أنا قال فمتى هؤلاء ماتوا قال ماتوا في الإشراك داغی عام موضوعنا کما چې د مخکې نه را روانه ده هټ کر یو روایت کوم چې د صحیح مسلم دی د هغې د پیش کولو کوشش کوو انشاءالله چې پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مستقبل د بعض فتنو تذکره کړې ده صحابه کرامو کې داسې صحابه شته دی چې غیبا د فتنو په باره کې تپوس کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې پاینده دور کې کم کم مصائب کم کم مشکلات کمی فتنې راتلونکي دي او د بای صحابه کرامو دا ذکر هم شته دی چاہی و فرمائل مونږ د دې فتنو تذکرہ د دې لپاره کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې علاج تبوسو چې که زمونږ په ژوند کې داسې قسمه فتنه راشي نو مونږ بس کوو د هغې طریقه به صحیح د بچاو لکه کله کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې مر منکم یو سړی چې هغه تاسو کې ډېر ژوند ویني او الله هغه له ډېر ژوند ورکي نو په هغه باندې به ډېر مصائب او ډېر تکالیف راځي ډېرې فتنې به راځي تو صحابه کرام تپوس کی چې یا رسول الله دا فتنې چې راشي نو موږ بس کوو د دې فتنو حل سره نا و فرمائل تا اللہ کتاب و زما سنت یعنی د ټولو فتنو حل هغه قرآن و سنت کې موجود دی او دا نشاندهی کوي د دې خبرې چې انسانان دې په داسې وخت کې قرآن و سنت ته رجوع کوي نن هر یو سړی خپل مسلک ته رجوع کوي چې زما د استاد رائے دا ده زما د امام رائے دا ده یا زما ذوق دا دی کم خلق چې په دې سيزونو کې انخدي دي نو دا بیچارهګان فتنو کې انخدي دي د فتنې نه د خلاصېدو ذریعہ صرف او صرف د الله کتاب او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د دې نه بغیر انسان د فتنې نه او د مصیبت نه خلاصيږي بیا ګوره هر یو سړی دا خیال لای چې دا زکم کار کوم دا قرآن و سنت مطابق کوم دا تقریبا دا هر چا خیالی او دیو جنا عوام بیچارهګان مصیبت کې اون خلی چې دا ټول خلک قرآن و حدیث وي نو مونږ د چا اتباع او کوچا به روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سوالم نه پرېخه بلکې هغه دا فرمایلی دي چې دې حل لاره چې ما انا علیه واصحابي حل لاره چې هغه سیس پسې لړشه کم چې صحابه کرام وکړل کله کله زه مختصر جمله وایم هغه دا چې د قرآن او سنت ته هغه تفسیر وکړي شي کم چې صحابه کرام وکړل دا غي دلیل لا دوه حدیثونه دي د هر چا قول له هر چا فعل له هر چا کار حجت او دلیل نه ده بلکې دا په فتنو کې ځان اخته کول دي خلق هغه ډیر شي ډلو کې به تقسیم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بنی اسرائیل دو یا ډلو کې تقسیم شي
او زما دا امت با دریو یاړلو کې تقسیمیږي دا ټول به جهنم کې الا واحده مگر یو ډله به داسي چې و جنت ته ځي اوس هر یو سړی دعوه خو کوي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کولی شي چې کومه ډله به جنت ته ځي نه هغه فرمایل ما انا علیه و اصحابي هغه خلق په جنت ته ځي چې هغه طریقه خپله کړې کومه چې زما او زما د صحابه کرامو ده بس په دې باندې ټوله خبره حل کېږي نن چې یو سړی په کوم څیز جګړه کوي او هغې ته دین وایي نو د هغې لپاره یو طریقه دا ده چې هغه دی قرآن مجید کې وښیي که هغې کې ټیک ده که نه نو بیا یې د رسول الله صلی وسلم په عمل کې وښیي که یې کې وي نو بیا هم ټیک ده که یې کې نه نو بیا یې د صحابه کرامو په عمل کې وښودلی شي خو چې هلته هم نه وي نو بیا دا دین نه دی دا لنډ پہچان دی او لنډه طریقه ده دا د فتنو په جواب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ښودلی یو خدا عامه فتنه ده او دا دی د دغې فتنو دور ځکه هر سړی صرف هغه خبره صحیح ګڼي کم چې هغه ته معلومه ده او هر هغه سړی بېدینه ګڼي کم چې د هغه د معلوم علم مطابق کار نه کوي تو دا دی د فتنې زمانه قرآن و سنت خپل مخې ته کېږدی هغه زده کوې د هغې مطابق عمل وکړئ د هغې مطابق عقیده وساتئ د صحابه کرامو د عقیدې مطابق عقیده او عمل وکړئ تفلحو دغه د کامیابۍ راز دی کوم حدیث چې ما ویلی د صحیح مسلم کې د نورو څه فتنو ذکر دی کله فتنې مار کوټایې ته هم وایي لکه مسلمانانو باندې دا هم یو فتنه ده دې زمانه کې چې کوم ځای ګورې نو مسلمان وهل خوري د قتل عام کی خو د هغې څه وجه شته دی ټیک ده څه وجه به دا وي چې مسلمانان په هغې کتاب باندې صحیح عمل نه کوي کوم چې دوی سره دی عقایدو کې هم کمزوري راغلی ده لیکن دا بنیادی وجه نه ده بنیادی وجہ د خلق و حسد دے اللہ رب العزت چه بنی اسرائیلو کے کم نبوت جاری ساتلو او کم امامت چه اغیلا اللہ ورکڑو د قومونو د اقتدا هاغ اختیار هاغ سرداری هاغ امامت قرآن مجید او اللہ رب العزت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان لور کرے دا دا غي وجہ قرآن مجید سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے واضح کړی دی چې یهودیان هم د امامت مستحق نه دي ولې هغې خپل دین پرېښی دی نصارا هم خپل دین پرېښی دی هغه د قومونو سیادت نشي کولی دینی سیادت او دینی مشري نن د مسلمانانو په لاس کې ده او د دې وجې نه هغه خلک د مسلمانانو د ختمولو کوشش کوي چې د حسد د وجې د هغې دا مرتبه په مسلمانانو سود نه ده بنیادي وجه دغه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام بد عمله نه لیکن یهودیانو د هغې خلاف هم ډېر کوششونه کول وخت د هغې نور څه وجه نشته دی بلکې حسدا او بغیا حسد او بغي او فساد د هغې عادت و نه فتنې هم دي بېشک لیکن زه چې د کومو فتنو نن ذکر کوم د هغې تعلق هر مسلمان سره دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دې حدیث کې فرمایي کوم چې ما لوستلی د هغې څه حصه صحابه کرام فرمایي مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راوي د حدیث دی سیدنا زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ هغه وایي مونږ د بنو نجار په یو حایط ته لاړو حایط بنو نجار هغه قبیله ده د کومې قبیلې چې آمنه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم والده چې د کومې قبیلې ده بنو نجار نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماماخیلي ده او د هغې یو حایط دی حایط د عربو رواج لږ نسبتاً بدل دی زمونږ ځمکې کلو پرتي میز کې پولې وي د یو جیداد د بل د جیداد نه په پوله بیلیږي د
لیکن عربو کې هغه وخت هم دا کار نه اوس هم نه دی. یو ورته باقاعده دیوال والی دیوال کې د هغې دننه ټول جایدادي که هغه باغ وي که هغه فصل وي که هغه هر څه شي دیوال ته حایط وایي. خلک وایي چې حایط څه ته وایي؟ حایط دیوال ته وایي. خو دلته کې عام دیوال نه دی مراد بلکې حایط هغه خطې ته وایي کوم چې د چا ملکیت وي پای کې د هغې کور وي. لکه څنګه چې سړی نن د غیر علاقو ته لاړ شي د هر چا یو قلعه وي. هر کلی کې هر یو سړي ځان له یو شی جوړ کړي پای کې دننه د هغې ټول روڼه بایګان اوسېږي. د هغې حجره ملته وي جومات یې ملته وي مقبره یې ملته وي خو حدبندي کړي هغې ته حایط وایي. نو مونږ یو حایط ته ور داخلي شوي یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ سره دی یو قچره باندې سور دی بغلا قچرې ته وایي. قچر پیدا کول دا څه ګناه نه دی. زمیندار پوهېږي په دې چې قچر څنګه پیدا کېږي څه ګناه نه دی لیکن غیر فطري غوندې عمل دی. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم قچر پیدا کول خوښ کړي نه دي. خو کله یو څیز خوښ نه وي لیکن د استعمال قابل وي دی خوښ نه دی فطري طور لیکن سورلی پې کوي. اوس هم داسې علاقې شته دی چې هلته کې د قچرو نه بغیر سفر نه کېږي ځکه دا نسبتاً سخت څیز دی. د خر نه هم سخت دی او د اس نه هم سخت دی. فوج کې خو ډېر زیات استعمالېږي. نو پیدایش رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ کړی نه دی لیکن د دې دا مطلب نه چې کوم شی د هغه نه خوښ نه دی حرام وي. طبعي ناخوښي وایي طبعي طور ناخوښ دی. دا په دې وایي چې بعضې خلک په دې څیز نه پوهېږي چې دا یې پسنده او دا یې ناپسنده نه د هغې نه واجب جوړ کړي. هغه واجب نه وي. کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم یو مزاج دی یو څیز د هغه فطري طور نه دی خوښ بس نه دی خوښ. اسو ګناه نه دی چې ته وایې دا ګناه دی چې دا ګناه نه بیا په قچره سورلي نه کوله. بغله باندې و د څه قبرونو خوا کې مونږ ورتېر شو کتلم نه قچره وترېده ډېر ټوپونه یې ووهل او نږدې و چې هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم غورځولی وی. دا ولې دا هغې یو فتنه ولیدله چې هغې ته فتنه د قبر وایي. قبر کې هغې څه عذاب لیدلی دی الله کله کله وښیي کله کله وښیي دا څاروو ته یې ښیي کله کله انسانانو ته هم ښکاره شي. دا شپږ یا و یا څلور پنځه قبرونه دي شمېرې څوک نه هوس کم سے کم چې چا ویلي نو څلور دي زیات نه زیات چې چا ویلي دي اووه دي یو څو قبرونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو من یعرف اصحاب هذه الاقبر دا قبرونو والا څوک پیژني وی دا څوک دي په دې قبرونو کې. یو سړي ویل یا رسول الله ما ته علم دی. هغه فرمایل فمتا مات هؤلاء کله مړه شوي دا خلک. هغه فرمایل ماتوا فی الاشراک دی په هغې زمانه کې مړه شوي چې شرک به یې کوو نبی لا نه و لېږلی شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نه و لېږلی شوی. د خلکو خیال دا دی چې کله پیغمبر نه یې لېږلی شوی او څوک په دغه علاقو کې او هغه مړي نه الله هغې سره حساب کتاب نه کوي. دا یو خاص عقیدې ثابتولو دپاره کوشش کوي. کاش چې د خلکو دین لوسته وي صحیح. کله به وایي د فلاني پلار مور ژوندي کړي هغه بیا ایمان راوړو دا ټوله لوبه هغې ته جوړه کړې ده. په اسلام کې د نجات دار و مدار رشته نه ده. په اسلام کې دار و مدار د نجات د انسان خپل عقیده او خپل عمل ده. کاش چې خلک په لا تزر وازرة وزر اخرى باندې پوه شوي وي. په دغې نه پوهېږي نه ورته به ورته شروع کړي که خبره کوي اوس ته تا ته به څه وایي دا ګستاخ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نخرې جوړې کړي دي خلکو. دا خلک اشراک کې مړه دي. ګوره د حجاز مقدس چې کوم خلک دی هغه عام خلک نه دی.
هغې ته دین د موسی علیه السلام او دین د عیسی علیه السلام را رسېدلی دی. مکې مکرمې ته دین د اسماعیل علیه السلام را رسېدلی دی. په دې وجه دا هغه زمانه نه ده چې دې ته الله نبي نه لېږلی دې سره به حساب کتاب نه کېږي. دا خلک نه دی. دا پوهه خلق دی. دی توحید دی پیژندو لیکن قصدن آمدن دی د شرک ارتکاب کو. او په دې وجه د حدیث کې دا راځي چې دی له الله عذاب ورکو. دا شپږو کسان مړه دي په شرک مړه دي. د شرک په عقیده مړه دي الله دی له عذاب ورکوي. هغه عذاب دی ساروی ولید ناغا بدکیه اترید. تو دینا پتہ لگی چې په قبر کې دن نصریخ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرګرو تو فرمایل تعوذوا من عذاب القبر. دا الله سره پناهي غواړي د قبر د عذاب نه. نو ټول ویل نعوذ بالله من عذاب القبر. دا ځان لزدکه خپل دعا کې واچوي چې اعوذ بالله من عذاب القبر. نعوذ خو په دې وجوي چې ټول یو ځای جمع مونږ به وایو اعوذ بالله من عذاب القبر. الله نه عذاب د قبر نه پناهي غواړم. الله ما د قبر د عذاب نه وساتي. دې چې ویل نو دې سره یو فرمایل چې لولا الله تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. کچره تاسو سبا خپل مړی بیا نخه خوله نو ما با الله ته ویلې تاسو ته به د دې اوازونه اورولې. دا کم خلق چې په قبرونو کې الله کم عذاب ورکي او کم چغي دی وي که سبا تاسو د دې یری د وجه خپل مړی نخه خولې نو ما با الله ته سوال کړی وي او الله وس کړی وي تاسو ته به د دې د عذاب اورولې. خو ځکه الله ته سوال نکوم چې سبا و تاسو بیا څوک خخوي نه. قبرونو کې دنه عذاب وي. څنګه عذابي دې تعلق چونکه غیب سره دی. الله خپل رسول ته خودل بس مونږه پاغي ایمان دی. مونږ په تفصیلات نه پوهیږو دی. درې په تفصیل مونږ نه پوهیږو. الله خپل رسول ته خودل او وی فرمایل چې په دې قبرونو کې عذاب دی ځکه دا مشرکانو. تو دیو جنا زمون په دې ایمان وي. البته کیفیت تاغي مونږ الله تسپارو. مونږ قبر کو لو کو په کې مونږ ته عذاب یا جنت نخکاری. ته وی غیب. او مسلمان بن دے کے ایمان روڑی د رسول په اعتماد چې کوم خبره مونږ تسلیمو هغه ته غیب وي. مؤمنان ایمان بالغیب لري. غیب څه شي نه دی. د پیغمبر په وینا باندې د لیدلو نه بغیر ایمان وړل دې ته وایي ایمان بالغیب. دا ایمان بالغیب دی. تو بیا فرمایل تعوذوا بالله من الفتن. اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من الفتن. واعوذ بک من الفتن. اور ابا تاثرہ د فتنو نا پناهي غواړم. دعا زده کې نه بیا د فتنو یو قسم درته خیم هغه نن ډېره عامه ده او د دې وجه نه ما خپل زوړ موضوع نن پرېښې ده. لکه واقعات داسې مخې ته راشي چې خبرې یاد شي. نو یو تعوذ و پناهي وا اعوذ بالله من عذاب القبر اعوذ بالله من الفتن. فتنو نه پناهي غواړم. هغې سره جمله وویله ما ظهر منها وما بطن. هغه فتنې چې ښکاره دي او هغه فتنې چې هغه پټې دي د دې نه پناهي غواړو. تو بیا فرمایل تعوذوا بالله من الدجال. الله نه پناهي غواړئ د دجال نه. الله توای رب مونږ دجال نو ساتي. دجال لغت کیا کا چاہتے ہوئی چاہ فریب کئی دوکہ گئی. دا عام معنی باندې ما غستې شي
یو داسې سړی چې د هغه ژبه ډېره تیزه ده، قینچي ژبه ده، دلایل ماتی را ماتی او خلق متاثر کوي، دا هم دجال ده. دا ډېر شی دي نن بے شمیر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په دې امت کې به ډېر داسي دجالون سلاسون کذابون. ډېر تیز دلیل یې قرآن نه پیش کو، ډېر تیز دلیل یې پیش کا حدیث نه. تاسو ته ما کلیه ویلې ده چې دلیل هغه قابل قبول دی کوم چې صحابه کرامو سره شته، چې هلته نه یې ته دلیل نشي ویلی. د دې مصیبت نه به ځان ساتل پکاري. ډېر فریبیان به وي، قرآن به وي، حدیث به وي، دوکه به کوي، تا به د هغې عقیدې نه اړوي چې هغه د صحابه کرامو د عقیدې خلاف وي. او څه به وایي ما دلیل پیش کړی دی، دا دلیل نه دی، دا دجل دی، دا دوکه ده، دا فریب دی. معتزله دلائل پیش کوي که نه پیش کوي؟ مرجعه دلائل لري که نه لري؟ دا ولې د هغې دلیل قابل قبول نه دی؟ عقل مخالف دی؟ نه، عقل مخالف نه دی، د صحابه کرامو د اجماع مخالف دی. دیکھیں عقلی جواب ضرورت نشته دی، دا زمونږ خلک ډېر زیاتې کوي، هر ځای کې عقلی جواب ورکوي. عقلی جواب مه کوئ، زمونږ دین په نقل بنا دی. قرآن او حدیث او اجماع امت کې یو څیز نشته لیس بدین، دا دین نه دی، دا ډکوسله داسې. دکه زمونږ بنیادی اصول دي. ټول عمر فقهای کرام په دې زور اچوي چې دلائل الدین، دلائل الشریعہ، دلائل الاسلام اربع، کتاب اللہ و سنت النبی و اجماع الصحابہ و قیاس المجتہد المستنبط من هذه الاصول الثلاث. دا شغه وی لیکن چې عملی میدان تراشي نه بیا عقلی جوابونه کوي. عقلی جواب ضرورت نشته. زمونږ د دین څلور بنیادونه دي: قرآن، سنت، د صحابه کرام او اجماع. او د یو مجتهد هغه اجتهاد چې د قرآن سنت او اجماع نه ماخوذ وي. کا غلطی کړي اجتهاد کې قابل اتباع نه دی. ډېر ټولو خلکو کې زیاتې کوي خلک چې ټیک د قرآن او حدیث دا وي، خو چې زمونږ مذهب دا دی. دا خبر صحیح نه ده، استدلال غلط دی رسل نه. عوام بیچارگان په دې نه پوهېږي. زمونږ ګیله دا خلقو نه ده چې هغه ځان ته علما وایي. ابا علما یې د مذهب نه بار نه وځي، دلیل د هغې خلاف ولې نه وي. په زمونږ جي مذهب دغه دی، وایي دا پای فرقو کې رالی کومه ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ضال مضل ویلي دي. دې نه روزه دی مصیبت نه. فتنې بعضې ښکاري او بعضې پټي، او د فتنې د دجال نه امن غواړئ. نو مونږ ویل نعوذ بالله من فتنة الدجال، الله تاسو را پناه غواړو د دجال له فتنو نه. او دجال هر هغه سړی کېدی شي چې هغه دوکه کوي، دجل کوي، فریب کوي، دلیل غلط پیش کوي، د خلکو جذباتو سره لوبې وکړي او د هغې نه استدلال پیش کړي، خلکو له دوکه ورکړي. دا ټول دجالین په دې کې داخل دي. لیکن یو لوی دجال دی چې هغه به د پیغمبر په شکل کې راځي. و دا سلاسون دا به کم از کم دیر شي. دا مدعیان د نبوت دي، دا هر زمانه کې پیدا کی. پښتانه خلک خري نسبتاً دیگه کم خلک پیدا کی. پنجاب په دې باب کې ډېر زرخیز علاقه ده، هلته پیغمبران هم پیدا کی، هلته مهدیان هم پیدا کی، بلکې هلته خدایان هم پیدا کی. اول نو بیا پیدا شي زه خدایم. یا تو پاگل سړی خدای پیدا کیږي جره اپس هم پاگلان روان شي چې خلک ورسره ملګري دي، خلک خو دجال هم ملګري. دغه دیرش دجالینو باره کې رسول الله فرمایلی دي کلهم یزعم انه نبی. په دې دیرش دجالینو کې به هر یو دا وایي چې زه نبی یم، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه خاتم النبیین زمان رستو بل څوک نبی نشته. خو دې حدیث کې دجال نه دغه نه مراد دې کې جدا دجال مراد دی چې هغې ته موږ دجال اکبر وایو. رسول الله فرمایي تاسو هغه ته د پاتې کېدو دپاره دعا مه کوئ، ډېره فتنې زمانه ده. دا به قیامت ته بلکل نږدې، اب باران ورئی، خلق به جنت تم بوزی، جہنم تو ہم بوزی.
مړی به را پیدا کوي ژوندي کوي او بیا به خلقو ته د سجدې دعوت کوي او خلک به هغه ته سجدې هم لګوي دا د خلکو نه څه بعید نه ده نن خو که د یو قبر په خپو کې یو چینه چېرته راوخېږي د ګوګړو چینه چې پای باندې زخمونه ښه کېږي نو خلک هغه قبر ته هم سجدې لګوي که هغه دجال نن پیدا شه کم چې ژوندي کول کوي ما به خیال دا ټول خلک به ورپسې روان دي ځکه زمونږ خلک په جایز او په ناجایز نه دی دوی کار پې کېږي چې په کوم څیز کار کېږي ناجایز رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل امت پته وه علم ورته چې دا ډېر ضعیف العقیده دی بیچاره نو ځکه به یې ویل هغه ته پاتې کېدو تمنا مه کوئ چې پیدا شي پته نه لګي چې خلک به څه کوي تو بار کیف دی کہ مونږ ته فتنو تفصیل راکو اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن واعوذ بک من فتنة الدجال دیکھ دا یو فتنه د کمی چې مونږ ذکر کوو نن هغه څه فتنې ډېرې دي خو یو فتنه هغه فتنه د جاه ده جاه دې ته وایي چې هر سړی دا غواړي چې زما عزت ته دبل نه ډېري دا فتنه نن سل په سلو کې موجود ده هر چا کې امام شاطبی رحمت الله تعالی علیه او ډېر لوی محدث مفسر فقیه د بدعاتو خلاف ډېر مخکې आवाज پورته کوونکی امام شاطبی ډېر لوی سړی دی دا زما لاس کې دا کتاب دی الاعتصام دیوی ګوره انسان چې کله د خلکو منځ کې اوسېږي او دی پوهېږي په دې باندې چې ما کې فتنه د جاه راتلونکې ده انسان چې انسانانو سره اوسېږي که نه نو دی کله کله جاه کې مبتلا شي لکه زمونږ د دې دور خلک په زنده‌باد باندې ډېر خوشحاله وي چې ته د هغه مخکې اواز وکړې فلانې او ټول وایي زنده‌باد نو د هغه هم لکۍ زږه شي خدای په دې نه پوهېږي چې زنده‌باد خو همیش دپاره الله دی یو داسې ذات چې د هغه د زنده‌باد چغې وال دي هغه الله دی زمونږ سیاسي مشران دینی مشران ټول په دې جاه فتنه کې مبتلا شوي دي څوک راښکاره شي چغې به شروع شي پلانې زنده‌باد 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 مخالف دپاره څه اوازي مردآباد یعنې ته د الله هغه اختیار لاس کې اغستی دی چې فلانی به ژوندی او فلانی به مړي سوچ نه کوو مونږ کاش زمونږ خیال دی چې دا واړه ګناهونه دي دا واړه ګناهونه نه دي د ټول نه لوی انسان هغه دی چې خپلې غلطۍ هغه ته ریلایز شي معلومه شي هغه ته چې ما ته څه غلطي ده ما کې څه غلطي ده لیکن زمونږ د دور لوی انسان هغه دی چې بل ته غلطۍ وښیي چې تا کې دا غلطي دی او تا کې دا غلطي ده صوفیای کرام وایي یو سړی چې خپل عیبونه هغه ته معلوم شي سوچ وکړي هغه د نورو د غلطو نه بیا غافل وي پلاني دا کار وکړو پلاني دا کار وکړو په دې د هغه چا نظر وي چې د هغه په خپلو عیبونو نظر نه وي یو سړی چې د هغه خپلو عیبونو او خامو ته او غلطو ته خیال شي هغه له بل چا نه بیا بې خبره وي ځکه هغه د خپل اصلاح کوشش کوي د امام مالک رحمه الله په یو مجلس کې بعد 2,000 د حدیث شاګردانو شپږو زرو پورې هم هغه شاګردان ورسېدل تر دې چې په سوونو مستملین به مکبرین چې کله به امام مالکو فرمایل چې حدثنا فلان نو تر منټونو پورې به هغه آواز د هغې ګونج و ځکه چې مکبرینو به هغه آواز په پورته باندې ویل چې حدثنا فلان علیه به خلکو اورېدو دومره شاګردان به و د خلکو لیکن هغوی په دې پوهېدل چې که زه د دې خلکو نه مخکې روان شم او دی ما پسې را روان شي زما په لیډنګ کې نو لارې کوڅې به تنګې شي زما به ډېر عزت وشي عزت افزایي به وشي لیکن زما هم دې ځای کې یو زړه دی شاید چې زه د جاه په فتنه کې مبتلا شم د دې مشرانو په دې څیزونو نظر و زموږ دا خو ډېر واړه دي
دې چې د یو 200 کسانو مجمع ونی که نو بیا دی وایي که دنیا کې یم نو یم بیا نه به ژبه په تاویل لګي او نه خپا په ځمکه باندې لګي دا جا فتنه ده او دا یاد ساتئ دا وصیت اول ز خپل ځان ته کوم بیا تاسو ته کوم الحمدلله زه دې خلاف ډېر کوشش کوم چې دا را نشي د یو مسلمان کار دی چې د جا فتنه کې مبتلا نشي دې نه ځان لرې کول بګار دي د خپل عزت ډېرولو کوشش مه کوئ دا الله د رضا لپاره کار کوي الله وستا عزت په خپل ډېروي چې کله یو سړی د خپل عزت د ساتلو لپاره کارونه شروع کړي الله هغه ذلیل کوي امام مالک پسې به دا کسان روانېدل هغه صفا اعلان وکړو چې حدیث درس به ختم شو کلاس به ختم شو 2 غنټې 2.5 غنټې 3 غنټې پاوه سید وې فرمایل هیڅوک به خپل ځای نه خوځي ټول بدل تناست حتی دخلت الدار تر دې چې زه کور ته یوازې لاړ شم ما به ځای وسوک ناراضي دا ولې هغې سره د دې یره وه چې هسې نه زه د جاه په فتنه کې مبتلا نه شم او کله کله به هغې ته فرمایل چې دا ستاسو دپاره لوی ذلت دی چې تاسو 2.5 زره کسان د یو سړي پسې روان دی په کار دا و چې دا یو سړی په تاسو پسې روان دی د امام مالک مرتبه ډېره لویه ده جلیل القدر امام دی لیکن هغه مونږ ته په دې کې یو پیغام راکړو چې د یو عالم ذمہ داري دا ده چې هغه د جاه فتنه کې نه مبتلا کېږي دې نه ځان وباسي دا نن سبا ډېر زیات دي هر سړی جنگ په دې باندې کوي چې دې ځای کې تقریر زه وکړم مخکې جنازه زه وکړم لیډنګ د زما ایښ زمونږ الحمدلله شته شاګردان ډېر شي دي الحمدلله علی ذلک لیکن ما ټولو ته دا ویلي دي اوس هم ویم زما مزاج دی دا چې کله زه ستاسو جنازې له درشم نو ما مخکې کوئ زه دې کې خوشحالي نه محسوسوم خپله جنازه دی یو سړی په خپله وکړي پلار یې مړ دی زوی یې په خپله وکړي مور یې مړه ده زوی یې په خپله وکړي زه په دې خوشحاله یم چې شاته صف کې ولاړ یم او زه د خپل مسجد باره کې ویم چې که مونږ ته یو داسې متبع سنت امام ملو شو نو انشاءالله مصلی به هغه ته مونږ حواله کړي مونږ به وروسته ودرېږو د جا فتنه دا ډېره خطرناکه ده نهایت خطرناکه دا انسان په دنیا کې هم ذلیل کې او آخرت کې هم د الله د ناراضتیا باعث جوړېږي دا فتنه اهل علم کې ده چې هغې کې ده نو تاسو کې ټولو کې د سر نه موجود ده دا لرې کې ده ځان نه یعنې مشرۍ باندې جنګ دی ټول چې خلک دې ما ته سر ښکته کړي خلک دې زما پاور تسلیم کړي دا د جا فتنه ده دا سړی وي دا زه نه وایم دا باس چې زه کوم دا په دې بنیاد کوم دا لرې کې دا څیز د ځان نه علماو کې ډېر زیات دی ما له یو سړي احترام راکړه تقریر دپاره جنازې دپاره د نورو علماو ما سره نه لګي شي دا ولې تېر ورځ کې یو جنازې ته تللم 2 کسان ما سره ملو شو راته راغله وتل په ژړا شو دواړو ما ته وویل چې که مړ شم نو وصیت مې رایې چې جنازه به ته کوې نو وایې نه دا وصیت به صحیح نه وي ستا جنازه دی هغه څوک وکړي چې ستا وارث البته که ستا وارث نه وي نو بیا به ټیک ده زه د جنازې پوره کولو کوشش وکړم ستا وصیت پوره کولو کوشش وکړم دا نه چې خلک نشته دی یا موږ ته څوک څه وایي نه خو زموږ مزاج دغه نه دی مشري کول ځان ښودل الحمدلله دا مزاج نه دی د دین خدمت کول مقصد دی دا امام وی امام شاطبي چې که یو سړی په دې پوهېږي چې د خلکو منځ کې پاتې کېږم او د جا فتنه کې راځم نو دله بیا په کار دی چې دی د عزلت ته لاړ شي تنهایۍ ته دې لاړ شي د دې لپاره چې دی فتنې نه بچ شي دا فتنه ده دا ډېر لوی مصیبت بیا وی فهی الاولی فی ازمنة الفتن د خلکو نه ډډې ته کېدل بهتر داری د فتنو په زمانه کې چې انسان د خلکو نه یو طرف دی
दानी च गए कोर नाश्ते गए चाहिए ना अगस मुसीबत की गिरफ्तारी की खलक वाला उदा से इज़्ज़त और एहतराम और गई चाहे फितनी शिकार की नो खदा चदे पूरी वल फितन ला तख्तसो बेफितन अलहुरूब फ़कत फितने चगंदी दाज जंगुन फितने न दी आवाज़े बल ही जारियतुन फिल जाहे वल माल वगैरहिमा मिन मुक्तसबात दुनिया बल्कि दानन पजाह के और पमाल के जारी दी हर सड़े व कोशिश ला गई चज़ान दबल न मालदार खकार कम कोशिश ला गई ख़ुरते जुमात के 100 रुपये ज़रूरत है ब्या बताता पता लगी जिदा सर सुमर माल यानी द खल को हालत दाए च यो गरीब लपयो वक्त खुराक निशी वर को लेकिन टरे करे ते चगोरे कना न तवे दादो नमरूज ना हामान नज़ियात मालदार बोले खुशहाली की बदे बांधे दादा जाहो दमाल फितना डेरा ख़तरनाक दा दुनिया कसबु न दी और दे ज़ाबित सरा मा सद अन ताअतिल्लाह द जाह और दमाल फितना दा आगे चाह के मौजूद हुई चागा इंसान द अल्लाह द फरमान बरदार है ना अड़ई यो सड़े गट सड़े रे बिलफर्ज अगर यो बिदात कई यो शिरक कई यो गुनाह कई तौर तवे दाकार द गुनाह राम को अपो यमशी चौदा खबर टिक दा अब ये न मनी न मतलब दाए दा सड़े दे जा प फितना के मुब्तला दा जमुंग टोर खलक पर मुसीबत करे माए सल पसलो के खलक तो जा प फितना की चे दा खलक वजी से वही वो सब वही खुदा बहुई च प्लाने खबर है मन जमा बारे के बस वही न बार न पैसे रागले सो कोई जैम दाड़े रखे खबर ही तो क़यामत और रस्त रहे और आगे रोज़ बाने कुरान फरमाई योम तुबल सरायर राजू न बटोल खरिश माल सराजी द बार न दाव खरिशी और चाल द बार नाराजी सोक पगला अखली सोक पसूद अखली सोक प जवारे अखली दा टोल राजू न वाला क़यामत पर रस्त खरिश तब या पतो लगी द चावा नासिर नहीं सोक इमदादी व नहीं बेबुनियाद खबर खलक न गई तो मुगलते शागिर्द है मस्जिद की शहर नाज थी मुझे दाकार शोरों को नमाते माल अखबल अकाउंट नंबर रागा देरा पा चिमुंग मदरसे लस्ता इमदाद को तकरीबन 2-2 का लपस रहा है मेरे से पैसे हम रख ले 30,000 रुपये माल रख ले और माँ दुआगा ने मुकले पड़ लगे कार शोरों को बरा 30,000 रुपये अगर रख ले पाए तकरीबन 2,60,000 रुपये लगभग लगी अगर 30,000 रुपये वहाँ पेशगी वर्क ले लड़की कार दपारा माए ज़रा शम वापस ने इंशाल्लाह ब्याह बदे कार को अगर माता गीला होकर जरा तमाल अकाउंट नंबर नानक नमाता गलत बयानी उकला मैं जमा इर्शी हूँ ये मैंने खुदा में न गुख्तल चमा पे अकाउंट दे बार न पैसे रश ये सड़े दुमर एहतियात कई लेकिन ब्याम खलक सोई जखपल शागर लम खपल नंबर नौर को पदे मल के दनलम जमा गण शागरदान शरे अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक बाकी डेर डेर दाल कई उम लेकिन माँ खपल अकाउंट नंबर चालन वर करे पदे वजह चदा सोक साबित न की चाहो अकाउंट तरबार न पैसे रज सड़े दुमर एहतियात की हो बेम सोक न परी दा नौरिस नहीं खुदाए चमुंगे इंसान तलाश न हो बाद खल को मैदान ना लगी शिजरा हो आलिम सड़े रही हो मुला सड़े ऐसे जुड़ गई दार जा हग फितना रख दा खलक मुबतला दे पदे कि जान दे रोबा से तो दा दुआ बस दगू दार ते किताब सफ़रा 235 और जल्द दरे द्वैम तो जा फितना डेर ख़तरनाक अदा कोशिश ना करे जान दे देना बचो साथ है और द रसूल अल्लाह सल्लम आगा दुआ याद साथे और आगा दुआ कमचे बागो प सलाम नमक के तशहद नरुस्तो आकौला चल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व फितनतिल ममात व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हर मिन्हा व मा बतन दा मसनून दुआ दा
और दे कुल देर पारा च इंसान द हर किस्म फितने ना अल्लाह पामन के रश दी सुजुन जान वबासे कसदन आमदन हसद बुग़्ज़ कीने दा मसात यो बल सर यो सड़े च द समर सीज मुस्तहिक ना लाग लाग शे वर्कड़े कि यो सड़े ऊँच डोड़े खरी रह के मुस्तहिक रज़ा अल्लाह वर्कड़े और कि यो सड़े इरबुन किरबुन सर लो बेकी ना क्या गज़ैर अल्लाह वर्कड़े दा अल्लाह पे इंतखाब बाने हसद मकवे चा सर दा खुद अल्लाह वर्कड़ी दी चाले यो शेवर की चाले बल शेवर की चाले बल शेवर की तो मुसलमान कारदाई च दा अल्लाह पर रज़ा बांधे दा अल्लाह पर क़ज़ा बांधे अगर राज़ी दा जमुंगा चिकम हसद दे आपस के कुरने के पयोबल माए नासूदी दा तो दाए तद जाह और द माल हसद वही दा फितना चूँकि ढेर ज़्यादा लाओ मख के 2 हफ्तों से सवाक़यात दा से ढेर ज़्यादा जमा मखे दा देवा दुखी जबान दे चा से मुसीबत के खलक गिरफ्तार दे दा रुकावट न पैदा कई पर ताल्लुक़ातों के दोस्ते के मिना के ताल्लुक़ के दा रुकावट पैदा कई पकारदाए च इंसान दे दे फितने न जान उस आती जान बच की उदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प क़ज़ा बाने राज़ी अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।